أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. سورة بقرة آيات نمبر 255. الله عز وجل داس ذات دی لا اله چې معبود نستبل الا هو مگر یوازی دی معبود دی. الحی ژوندی دی، القیوم قائمون کی دی. لا تأخذه سنة ولا نوم، نور ترازی دلر سنة ریشانی ولا نوم او نپر خوب. له دغ الله عز وجل رما هغه څه فی السماوات شپه اسمانونو کې وما فی الارض او هغه چې کوم ځکو کې. من ذا الذی څوک دی هغه یشفعو چې سپارش دیو کې شفاعت دیو کې عنده د الله عز وجل څخه الا باذنه مگر د په اجازت. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، هغه پوهیږي په هغه حالاتو چې د دوی و مختلي وما خلفهم او هغه چې د دوی شاته دي. ولا يحيطون بشيء او دوی احاطه نشي کوي بشيء فهیڅ من علمه د الله تعالی د علم الا بما شاء مگر په هغه چې الله تعالی یې وغواړي. وسع فراخ د کرسیه، کرسی د الله تعالی السماوات فاسمانون باندې والارض او پرمځکی باندې. ولا يؤوده او نستړي کوي د الله تعالی حفظهما د اسمانو امزکو حفاظت. وهو د الله تعالی العلی انتهائی دلوی درجه خاوند دی. العظیم د لوی شان عظیم شان خاوند دی. دا آیت کرسی ده. د دې په ارتباط به تاسو ډېر فضایل اوریدلي. د دې ځای څخه د توحید مسله بیانې د اوسه پوری دی واره کڅلور واره د توحید مسله راغله. یو واری په 21 نمبر آیات کې د سورته بقره د توحید خبره راغله. بیا په 122 نمبر آیات کې د توحید خبره راغله. دا د دلته دریم وار په 255 نمبر آیات کې بیا د توحید مسله بیانې. ځکه چې د ټولو اعمالو دارومدار هغه په توحید باندې بنا دی او توحید اساس دی د ټولو عبادت. نو په دې ارتباط باندې د توحید مسله مهمه ده. نو الله تعالی د خپل عظیم شان بیانې او دا آیات کرسی ده. په قران کریم کې یو عظیم آیات دی چې دا آیات کرسی ده. دا آیات کرسی په فضائلو کې ډېر احادیث را نقل شوي. ابن کثیر رحمت الله علیه دوری منصور ډېر زیات احادیث په دې ارتباط را نقل کړي. مسند احمد په حواله یو روایت را نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تر ټولو آیاتونو افضل آیات دا آیت کرسی ده. دا حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه څخه پیغمبر علیه السلام پوښتنه وکړه چې په قران کریم کې تر ټولو کوم آیات عظیم آیات. نو هغه جواب ورکړي چې آیت کرسی ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تصدیق وکړي او ورته ویل ابو المنذر تا ته علم مبارک وي. حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام ته پوښتنه وکړه اے د الله پیغمبر تر ټولو عظیم آیات کوم یو دي؟ نو دوی ورته فرمایل آیت کرسی ده. دا ابو هريره رضی الله عنه یو روایت دی. دیوای پیغمبر علیه السلام وویل چې په سورته بقره کې تر ټولو عظیم آیات هغه آیت کرسی ده. او نسائی شریف کې حدیث دی چې کوم شخص د هر لمانځه څخه وروسته آیت کرسی وایي نو د جنت تر مابین به پرده یوازې مرګ وي، یعنی د مرګ نه وروسته به سیده جنت ته ځي. دا پر ډېرو زیاتو عظمتونو باندې مشتمل آیات دي. یو واقعه را نقل شوې ده چې یو ځای یو قافله و. په دې قافله کې حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه او اتفاقا بل قافله هم راغله.
کمزای چې دغه قافلې اړولې و هغه قافلې مواړو نو په هغه قافلې کې به عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه هو خپل غلام ته ویل چې ورسره ابو له قافلې څخه پښتنه وکړه په علمي مسائلو کې پښتنه وکړه نو غلام ته ویل چې د باندې وروزه د قافلې د خاوندانو څخه پښتنه وکړه چې تر ټولو زیات قناعت ورکوونکي آیات چې انسان ته زیات قناعت او د الله د رحمت امید ورکړي هغه کوم آیات غلام شرالی د باندې आवाज وکړي چې تر ټولو ارجا امید ورکوونکي آیات کوم آیات نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا واورد خپل غلام ته وایي چې تو وروزه ورته وایي چې دا آیات دی ولا تقنطوا من رحمت الله دا الله تعالی د رحمت څخه تاسو منا امید کیږي دا در ټولو جامع آیات د دې څخه ورسته بیا هغه ولاړی هغه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ته دا خبره وکړه هغه بیا د خپل غلام ته ویل چې تو وروزه او پښتنه وکړه چې تر ټولو د عدل د جامع کېدلو آیات چې د عدل مسله پکې کې د کوم آیات نو اگر اوتی ویل چې کوم آیات دي چې تر ټولو زیات د عدل امر پکې کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د خپل غلام ته ویل چې ورسه ورته وای چې دا آیات دي چې ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان بیا چې کله دا جواب ورکړي دریم ځلی بیا هغه سوال وکړي چې ورسه پښتنه وکړه چې تر ټولو عظیم آیات په قران کریم کې کوم دي هغه چې ورغلی سوال وکړي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه خپل غلام ته وایي چې ورسه ورته وایي چې آیت کرسی ده نو کله چې دا ورته وایي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ویل چې تاسو سره په دې قافله کې داسې څوک ستا چې په قران ډېر کلک ماهر دی ځکه دا د غلامانو تر استعداد لوړي مسائل دي نو بیا معلومات وکړي چې هغه کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نو دا آیت کرسی باندې مستقل کتابونه لیکل شوی په دې کې الله تعالی چې خپل عظمت په څومره بهترین انداز کې بیان کړی نو نور آیاتو کې بیا په دغه انداز نه دی بیان شوی دا آیات لس جملې دي او په دې کې 15 سوار د الله تعالی نوم استعمال شوی دي کته اوس وګورئ ټول هغه آیاتونه او ټول هغه کلمات چې څومره د الله تعالی پر لوی او پر عظمت باندې مشتمل وي دومره فضائل ډیر انسان چې د خپل منځ ته متوجي شي د شروع څخه تر اخره ټول منځ د الله تعالی د عظمت او د الله تعالی د لوی بیانونکي د شروع څخه تر اخره پورې په ټول کې د الله تعالی عظمت او د الله تعالی لوی بیانې نو دلته الله تعالی خپل لوی بیان دا لس جملې الله لا اله الا هو دا یو جمله الحي القيوم دا دومره جمله لا تأخذه سنة ولا نوم دا دريمه جمله له ما في السماوات وما في الارض دا څلور من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه دا پنځه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم دا شپږ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء دا وسع كرسيه السماوات والارض دا اتا ولا يؤوده حفظهما داينا وهو العلي العظيم دايلس لس جملې او پدې کې پنځلس ځلې د الله تعالی نوم کار شوی الله دا یاو لا اله اله دا دوا الا هو څخه مراد بیا الله تعالی دی دا درې الحي څلور القيوم پنځه لا تأخذه دا ده ضمیر الله تعالی تراجی دی چې ناراضی د الله تعالی رخوب دای شپږ ولا نوم له بیا دای هو وما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده دا ده ضمیر بیا الله تعالی تراجی دی دای اته الا باذنه دا ده ضمیر بیا الله تعالی تراجی دی دای نه يعلم پدې کې ضمیر دی دای لس يعلم يعني فيجي دغ الله تعالى بدي کې ضمیر مستتر دي د الله تعالی دا لس ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه دا يولس
الا بما شاء چې وای غواړي د الله تعالی په شاء کې بیا ضمیر دی دا دولس وسع کرسیه دا درلس ولا يؤوده هو ضمیر بیا الله تعالی تراجه دی دا ورلس وهو دا انزلس العلی دا شپارس العظیم دا اولس زلد الله تعالی ذکر پکښ راغلی ترجمه ته ورولس الله عز وجل دا ذات دی لا اله چنست هیڅ معبود هیڅ د عبادت لائق نست الا هو مگر یوازې د الله عز وجل د عبادت لائق دی الحي ژوندی دی د همیشه د فار مرګ نور ترازی قیوم دا د مبالغه صيغه ده لکه فعول او دا د قیام شخص سره قیوم هغه ذات توای چې خپل قائم وي او نور په د سره قائم نو ځکه الله تعالی قیوم دی لئن نظام العالم يقوم به ځکه دا د عالم نظام په د باندې قائم دی د قائم کړي همیشه د فار ژوندۍ دي او د همیشه د فار قائم اونکي دي لا تاخذه سنه ولا نوم د دې سره سره چې د همیشه د فار ژوندۍ دي او د ټول نظام قائم اونکي دي خوب نور ترازی لا تاخذه ننسی د الله تعالی ناراضي دی الله تعالی د سنتون پریشانی سنه هغه خوب ته ویل کیږي چې دا انسان ته ابتدایي د خوب آثار راسي چې موږ او تاسو ورته پریشانی وایو ولا نوم او نه د پر خوب نه الله تعالی ته د خوب هغه آثار راځي او نه الله تعالی ته پر خوب راځي ځکه دا د غفلت علامه ده او الله تعالی د غفلت څخه اعلی او برتر دی له ما فی السماوات والارض له دا الله عز وجل را مملک دی ما هغه ټول کائنات فی السماوات چې په اسمانو کې دي و ما هغه ټول مخلوقات فی الارض چې په مځکو کې دي دا ټول د الله تعالی دا د الله تعالی مملک دي من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه من ذا نو څوک به الذي هغه کس یشفع چې شفاعت وکي عنده د الله عز وجل په حضور کې د یو چا الا باذنه مگر د الله تعالی په اذن باندې یعنی هیڅ څوک د دې اختیار نه لري چې هغه د چا سپارښت وکړي شفاعت وکړي مگر دا چې الله تعالی خپل بعض مقبولینو بندگانو ته د شفاعت کولو اجازه ورکړي باو کې به اول سید الرسول صلی الله علیه وسلم وی چې د خپل امتیانو شفاعت وکړي يعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم دا الله عز وجل داسې ذات دی يعلم چې پوهیږي ما په هغه ټولو احوال او حالات بین ایدیهم چې د دوی مخ کې دی او ما خلفهم او هغه چې د دوی ورسته دي یعنی دا چې تیرسي حالات دي او آینده را روان حالات دي په دې ټولو باندې الله تعالی علم لري او یادا چې د دنیا حالات دي و ما خلفهم او ورسته در دنیا چې د قیامت حالات دي په ټولو الله تعالی علم لري یادا چې د پیدایش نمخ کې د انسان کوم حالات و په هغه ټولو الله تعالی علم لري او دا چې د ژوند په وجدو کې کوم حالات راځي په دې الله تعالی علم لري او د مرګ نه ورسته چې کوم حالات راځي په دې الله تعالی علم لري يعلم فوهيري د الله تعالی ما په هغه ټولو احوالو د دې خپل مخلوقاتو بین ایدیهم چې دا غوي مختدي و ما په هغه ټولو احوالو خلفهم چې د دوی شاته دي ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ولا يحيطون او دوی احاطه نسکوي بشيء په هیڅ باندې من علمه د الله تعالی د علم یعنی دې مخلوقات ته د الله تعالی د علم په یو ذره باندې هم احاطه نکېږي الا بما شاء مگر په هغه اندازه شاء چې الله تعالی وغواړي یعنی الله تعالی دې بندگانو ته یو څه علم ورکي نو د یو شی احاطه به وکي کنه دوی هیڅ احاطه نشي ور باندې کوي وسع کرسیه السماوات والارض وسع فراخد چار چاپیر د کرسیه د الله عز وجل کرسی السماوات په اسمانونو باندې والارض او پمزکو باندې یعنی دا الله تعالی دومره لوی ذات دی چې د الله تعالی کرسی په اسمانونو او پمزکو ټولو باندې فراخد
د کرسی په باره کې ابن کثیر رحمه الله لیکلی څومره چې د الله تعالی شان لوړ دی او د انسانانو د عقلو څخه بالا او برتر دی او انسانان په هغه کې د خپل فکر او سوچ څخه منع دي چې د الله تعالی په شان کې دی فکر او سوچ وکړي، بلکې د الله تعالی په قدرتونو کې انسانان امر دي چې فکر او سوچ وکړي. نو د الله تعالی د قدرتونو څخه عرش او کرسی ده. دا هم وای دومره لوی مخلوق دی چې د انسان عقل هل تکار نکي، انسان په هغه کې معذور دی. نو انسان به فقط عقیده ور باندې لري، د انسان تر عقل لوړه خبره ده. دا د انسانانو عقلونه خو قاصر دي، هغه ته د دې معلومات نکي. حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي د اسمانونو او ځمکې ټوله د الله تعالی عزوجل د کرسی په مقابله کې داسې حیثیت لري لکه په یو ډیر فراخه بیابان کې چې سړی د انګشتری کړي وګرځي. دا ټول اسمانونه او دا ټول ځمکې دا د کرسی په مقابله کې دومره کوچنی او دومره لږ شی معلومیږي، او دا ټول کرسی بیا د عرش په مقابله کې دومره ده. دا الله تعالی ډیر لوی پاچهی د عظیم ذات دی. وسع کرسیه السماوات والارض، دا الله عزوجل دومره لوی ذات دی چې فراخه ده، را چارچا پیره ده. کرسیه داغه کرسی السماوات په اسمانونو باندې، والارض او په ځمکو باندې، په ټولو باندې را چارچا پیره. چې دومره لوی ذات الله عزوجل موجود دی او انسانان پیدا کړی دي. د انسان د پاره نو بیخي د شرم خبره ده چې د دومره لوی رب دربار پریږدي او مخلوق ته رجوع کړي، د مخلوقاتو پر دربارونو باندې راڅرخي، د هغوی څخه غواړي، د کائناتو د دومره لوی رب څخه نه غواړي. دا احمق توب دی، جهالت دی. انسان د پکار دا چې د خپل رب لوی زړه تراس کله انسان په زړه کې د الله عزوجل عظمت راغلی، بیا د هیڅ څخه شی نه غواړي، یوازې د الله تعالی ته غواړي. ولا يؤوده او د الله عزوجل داسې عظیم ذات دی، ولا يؤوده چې نستړی کوي دا الله عزوجل حفظهما، ساتنه د دې دواړو اسمات د امزکو اسمانو، یعنی د دې امزکو اسمانونو په حفاظت باندې، په قیام باندې، په نظام چلولو باندې الله تعالی ستړي کیږي هم نه. دا حفاظت کې الله تعالی نستړي کی. وهو د الله عزوجل العلی، انتهایی د بلند درجه خاوند دی چې عقل هل تکار پرېږدي. العظیم، انتهایی لوی ذات دی چې د انسانانو عقلونه آفته نه چلیږي. هغه شیخ سعدی رحمه الله وایي ای برتر از خیال و وهم و گمان، صفت و دفتری تو تمام شد و ما هم چون مانده ان در صفت و دفتری توست. نو ای د ګمان او وهم او د خیال څخه بلند ذات، د صفاتو ټولي خبرې خلاص شوه، خو زله تر اوسه ستا په صفاتو کې مانده پاتې. بل ځای وای ای کریمی که از خزانه غیب، گبر و ترسا و زفخر داری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. نو ای کریم ذات پایته چې د خپل خزانو څخه داغه ترسا او گبر یعنی بت پرستانو آتش پرستانو ته روزي ورکې، نو خپل دوستان به بیا کله محروم کړي چې پر دشمنانو دی لا نظر ست. نو الله عزوجل چې خپل او بندگانو ته چې د توحید عقیده یې پرې شي، په کفر او شرک مبتلا وي، ظالمان وي، د الله بندگان قتلي، هغه ته امن ورکړي، ډوډۍ ورکړي، پاچهي ورکړي، نظام ورکړي. نو خپل یو بنده ته به چې هغه په الله ایمان لري، مؤمن وي، د خدای عزوجل پر ذات صحیح عقیده لري، هغه ته وای نور کی. دا د مؤمن د عقیده د کمزوري علامه ده چې د دومره لوی رب دربار پرېږدي او د مخلوق پر دربارونو باندې راڅرخي. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. لا اکراه هیڅ به سختی نشته فی الدین په دین کې، قد تبین یقینا ښکار سوی دی الرشد هدایت من الغی د گمراهی په مقابل کې. فمن یکفر بالطاغوت څوک چې کفر اختیار کې بالطاغوت په طاغوت باندې،
ويؤمن بالله او ایمان راوړي په الله عزوجل باندې فقد استمسك بالعروة الوثقى نو یقینا هغه لاس نیوي وکي بالعروة الوثقى په یو مضبوطه کړي باندې لن بسام لها چاغل رش کېدل ماته دل نست والله عز وجل سميع كامل اوریدون کی دی علیم فرق دی د آیات تمخ کې آیات سره مناسبت دادي چې مخ کې آیاتونو کې د توحید مسله کاملا ذکر سول او د الله تعالی د عظمت دمر عظیم دلائل بیان سو نو را روانه خبره داده چې اوس موږ په دین کې خلک نه مجبور کوو بلکې د الله عظمت موږ درته بیان کړي نور نو د انسان د پاره فکر چې د خپل عقل کار واخی چې د کائنات رب ته عقیده لري او کده کائنات د رب پر مخلوقات باندې عقیده هغه ته عبادت کی ولا اکراه فی الدین لا اکراه هیڅ سختی نشته په دین د دین په قبولیت کې یعنی موږ څوک په دې نه مجبور کوو چې خامخا دې هغه دین قبول کړي پر دین نه قبلې دو باندې موږ څوک مجبور کوو نه ځکه یې نه مجبور کوو چې قد تبین الرشد من الغی یقینا ښکارا سوی دی الرشد هدایت من الغی د گمراهی په مقابله کې یعنی هدایت ښکارا دی نو بیا څه ضرورت دی چې خلک څوک مجبور کړي یعنی د اسلام حق کېدل په دلایل واضح دي او دلایل پر دې باندې ستا او په دې کې د اکراه یا د مجبوری هیڅ ضرورت نشته اکراه خو هغه وخت کیږي چې سړی ته یو شی ښکارا نه ته په زور په منی بلکې دا خبره ښکارا نو اکراه پر ناخوښه شی باندې کیږي د اسلام دشمنانو او یا بعضی د اسلام د دشمنانو څخه متاثر مسلمانان اوی پر د جهاد باندې مختلف اعتراضات کی نو یوه د اعتراضات څخه دادی چې دا جهاد کې خو عاده خلک مجبور کیږي پر دې باندې چې هغه دی ایمان راوړي او الله تعالی فرمایي چې لا اکراه فی الدین نو د دې آیات دا معلومی دي چې باید جهاد ونسی دا د مستشرقینو د هغه خلکو چې د شرق او غرب څخه متاثر وي او عقیده کې فتور او کمزوري راغلي ځینو خلافلوی لاس عقیده د لاس ور کړی په کفر او شرک او ارتداد کې لویدلی په الحاد کې لویدلی په ځان خبر نه اوی دا یو اعتراض کی لیکن دا ډېر کمزوري اعتراض دی او هیڅ اعتبار نه لري ځکه جهاد د دې لپاره نه دی چې خلک په زور مسلمانان کړي که جهاد د دې لپاره وای چې خلک په زور مسلمانان کړي نو بیا په اسلام کې جزیه اخیستل روانه وای ځکه چې د اسلامی حکومت یا د مجاهدینو د لپاره دا امر دی چې کله د کافرانو کومې علاقې ته ورسي نو هغوی ته به دا درې خبرې پیشي یا به هغوی ته دا وایي چې ایمان راوړي او یا به هغوی ته دا وایي چې تاسو جزیه ورکړئ یعنی مسلمانانو ته جزیه ورکړئ ځکه تاسو کافران یاست کافر څه حق لري چې د خدای پر مځکه ژوند وکړي د خپل رب انکار کړی دی د لایق نه دی لیکن بیا هم د اسلام او د الله تعالی په دې بندگانو باندې رحم دی چې دا د کفر سره سره په دنیا کې د ژوند کول حق ور کړی نو که جزیه ورکړي پر د خپل کفر پاتې کیږي نو کچیر اسلام پر ایمان باندې خلک مجبور کولای په جهاد نو باید جزیه روانه وي خامخا به یا ایمان راوړل یا بمړ کېدل هغه کدی جزیه ورکړي بیا دوی پاتې دي د دې ویني د دې مال د دې عزت داسې محفوظ دی بیا لکه د مسلمانانو د چې محفوظ دا مرنګ په جهاد کې پر دې باندې کلکه پابندي ده چې یا څوک کوچنی مړ کې یا سپینسره یا سپینجری یا معذور خلک یا هغه خلک چې عبادت کوي او فساد کې لاس نه لري دا غوي قتل روانه دي دا منع که هم کافران وي پر کفر باندې پرې شودل سي نو کچيري په جهاد د دې لپاره وای چې خلک پر ایمان مجبور کړي نو بیا خو دا ټول باید مجبور کېدل او دریم دا چې ایمان دا د زړه کیفیت دی دا د خلی خبره خو معتبر نه ده د الله تعالی په دربار کې کله خلی خبره معتبره وای نو د مدینه ټول منافقان به مؤمنان وای حالان کې که یو سړی پر یو خبره باندې مجبور کی او دا غزړه یې ونه مني په خلو خو به یې ومني خو په زړه باندې نه یې منلي نو دا بیا کله معتبر دی معلومه سول چې جهاد د دې د لپاره نه دی چې کافران پر دې مجبور کی چې ایمان براوړي جهاد د دې د لپاره دی چې فساد ختم کی ځکه الله تعالی فرمایي څو ځای دا فرمایلی دي چې کافران د خپل کفر په وجه
پمزګه کې فساد خوري. الله تعالی فرمایي ويسعون في الارض فسادا، دی پمزګه کې فساد خوري. والله لا يحب المفسدين، الله عز وجل مفسدان نه خوشي. نو جهاد د فساد د ختمېدلو د پاره دی. یو فساد دی یو کفر دی، دا فرق سره لري. د هر کافر سره د هر فاسد سره کفر وی، خو د هر کافر سره فساد نه وی. په دې خاطر باندې دا ضروری ده چې فساد ختم شي، دا نه د ضروری چې کافران مجبور شي. نو دا خبره چې دی کوي دا غلط خبره ده. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یقینا اڅ مجبوری نشته په دین په دین کې په دین په قبولیت باندې. قد تبین الرشد من الغی، زکه چې ښکارا سوی دی الرشد هدایت من الغی د گمراهی په مقابله کې. نو کله چې اسلام یقیني دین سو او دا خبره ثابت سوله چې اسلام په دلائل او سی اقوال ثابت دي، نو فمن یکفر بالطاغوت، نو هغه څوک چې کفر وکي بد عقیده سی بالطاغوت، د طاغوت یعنی د شیطان او د شیطان د ملګرو انکار وکي، ويؤمن بالله او ایمان راوړي فالله عز وجل باندې، یعنی اسلام قبول کړي. فقد استمسک، نو یقینا دې سړی لاس نیوي وکي بالعروه الوثقا، بالعروه الوثقا، په یو مضبوطه کړي باندې. نو دا کس چې د کفر سره ځان وساتي او په خپل رب ایمان راوړي، دی یو مضبوطه کړي ټینګ کړل چې په هر پریشانی کې به دغه مضبوطه کړي په ذریعہ باندې دای محفوظ پاتې. دا چې مضبوطه کړي لن فسام لها، چې هیڅ ماته دل دې کړي لره نسته، هیڅ کې دل دې کړي لره نسته. نو د اسلام دراوړلو په صورت کې دغه انسان دا کړي ونیول او د دې کړي په وجه باندې د دوه قسمو مشکلاتو څخه محفوظ پاتې. یو دا چې اسلام یو مضبوطه کړي ده، نو کوم څوک چې اسلام راوړي د هلاکت او محرومي څخه محفوظ پاتې کیږي. ځکه نو الله عز وجل دغه کس چې اسلام راوړي د دې تشبیه ورکړه د یو داسې کس سره چې هغه یو مضبوطه رسی او د هغه د حلقه نیولې. حلقه نیول آسان دي، یو رسید چې ویني سي چې څوک استاسه کش کې د لاس خوږي، یو حلقه د چې د په لاس داسې ونی ول لاس نه خوږي بیا چې ارڅونه خلک استاسه کش. الله تعالی وايي د حلقه ونی ول مضبوطه حلقه ونی ول. نو د دې مثال تشبیه ورکړل د دې مسلمان د داسې یو کس سره چې یو مضبوطه حلقه یې نیولې وي چې هم سړی د لویدو څخه محفوظ کړي او هم د دې رسید شکېدو څخه محفوظ سي. نو نه به د اسلام رسیدي نشکیږي او نه به د جنرال ویل. دا بیا بیل خبره ده چې یو سړی دا رسید پریږ دیګر سره ولا نه نسی، دا به جلا خبره ده. نو همداسې په اسلام کې هم هیڅ قسم هلاکت او خسران نشته. که یو سړی ایمان راوړي په اسلام کې داخل سو، بیا په دې سړی باندې هیڅ هلاکت او د دنیوي یا اخروی نقصان او خسران نشته، ځکه د اسلام پر راوړلو سره دی محفوظ سو. خدا که یو څوک اسلام پریږدي دا به بیل خبره ده. اوس مسله دا ده چې دوه شی ضروری دي د مؤمن دپاره. هغه دا چې یو خو بدی ایمان راوړي، په خپل رب کامل عقیده لري او د الله تعالی ټول احکام به پرځای کوي، پزړه او دماغ به دا مني. او بل دا چې د کفر او د کفر د ټولو طریقو به علی رؤوس الناس د خلقو پر سر باندې، یعنی تمام انسانیت په مخ کې اعلان کی چې د کفر او شرک او د هغه د ټولو کارونو څخه زه منکر یم او بیزار یم. ځکه نو الله تعالی فرمایي چې فمن یکفر بالطاغوت، چا چې په طاغوت باندې کفران وکي، یعنی د کفر او د کفر د ټولو دواعی او اسباب څخه انکار وکي، ويؤمن بالله، په خدای ایمان راوړي، فقد استمسک بالعروه الوثقا، نو دې لاس ونیو یقینا پر یو مضبوطه کړي باندې. لم بسام لها، شاغل ره هیڅ کلش کې دل نسته، ماته دل نسته. لیکن که یو سړی وای زه مؤمن یم او د کافرانو څخه بد نه وړم، نو دا مؤمن نه دی. او یا د کافرانو څخه بد وړم ایمان نه لرم، نو دا مؤمن نه دی. دا ضروری ده د کافر به بد وړي، په خدای به ایمان او عقیده ساتي. والله سميع عليم، والله اعلی عز وجل سميع کامل اوریدونکی دی استاسو د اقوال ظاهریو،
یعنی ظاهرا چې تاسو کوم اقوال کوي په دې ما الله علم لري علیم پورا علم لرونکی دی ستاسو د باطینی حالاتو د باطن د احوالو هم پورا علم لري الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله عز وجل ولي الذين دوستي الذين دعا كسانو آمنوا چاوي ایمان راوړي نو چې کله الله عز وجل د دې دوستو نو الله سره دا احسان او انعام کوي یخرجهم وی باسد الله عز وجل من الظلمات د تاریکیو څخه ال النور ولونات والذین کسان کفروا چاوي کافران دي اولیاءهم دوستان د اوی الطاغوت شیطانان دي یخرجونهم راباس دوی من النور دړونا څخه ال الظلمات و تاریکیو ته اولائک دا خلق اصحاب النار دا اور اوسیدونکي دي هم دوی به پیها په دغه اور کې خالدون همیشه اوسیږي اوس الله عز وجل د خپل دوستی اعلان کوي او د دې اعلانوم کوي چې دوست د شیطان بیا د چا دوست دی او زه د چا دوست یم الله عز وجل ولی الذین دوستی الذين دا کسانو آمنو چې ایمان راوړي وي چا چې کامل ایمان راوړي سره د ایمان د ټول مقتضیاتو نو الله تعالی د هغه دوستی او دوست د دوست سره محبت کوي دوست د دوست ضرورتونه پوره کوي نو د ټولو نه لوی ضرورت پوره کېدل او تر ټولو لوی محبت هغه دادي یخرجهم من الظلمات الى النور شراباسی دوی یعنی د مؤمنان راباسی من الظلمات د تاریکی څخه د کفر ظلمات کې جمع ذکر کړل ځکه چې تاریکی د کفر ډېری دي یو نه د دوی نه دي درې نه دي بلکې په لکونو او ملنونو باندې د کفر تاریکی دي چې په هر ترتیب کې د کفر تاریکی ده نو الله تعالی د ایمان په وجه د کفر د ټولو تاریکی سره باسي ال النور و نور لره یعنی اسلام لره اسلام چون کې یو دی یو طریقه ده ځکه نو یوازې یو شی ذکر کوي نور او ظلمات کې جمع ذکر کړل چې ډېری تاریکی والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي اولیاءهم الطاغوت دوستان د هغوی الطاغوت شیطانان دي انسی او جنی دواړه شیطانان خو په دواړو کې ستا انسی او جنی شیطانان دای دوستان دي د کافرانو دوستان دغه دي یخرجونهم نو داوی د دوستی به د اثر دي یخرجونهم شراباس هغوی من النور دړونا څخه د اسلام راباسی الى الظلمات تاریکی لره قران کریم خدا دې دلته د دې وضاحت کوي او دا انسانیت ته بیانوي چې څوک کافران وي د هغوی دوستان طاغوت دی شیطان جنی او انسی شیطانان دي نو دا هغوی د دوستی دا ګټه ده چې د اسلام به کفر تراباس نو کوم څوک چې د کافرانو دوستی کوي او کافرانو ته میلمانه وای او یا کافرانو ته دوستان وای کله خارجي دوستان بولی دا هغوی د دوستی به دا ګټي چې د اسلام به کفر تراباس دا خلک بیا پر اسلام نه پاتې سوي چې کافرانو ته دوستان وای او یا په دوستی باندې خوشالي او یا په وجود باندې د ځان بقاویني دا خلک بیا په اسلام باندې نه صفات کېدای ځکه الله تعالی فرمایي چې دوی دا کار دی او دا د دې مهنت دی چې یخرجونهم من النور دی را باسی د نور څخه الى الظلمات و تاریکی ته د کفر اولئک اصحاب النار دا خلق خاوندان د اور دي هم فیها خالدون هم دی فیها پدا اور کې به خالدون همیشه وي پدا اور کې به همیشه د فار اوسیږي العیاذ بالله الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه اوس پر داغه مسله باندې تفریع کوي د حضرت ابراهیم علیه السلام په قصه باندې چې ابراهیم علیه السلام دا مؤمنو د الله تعالی پر ذات ایمان درلودلی نو الله یې دوستو او الله عزوجل د دوستی دا ګټوا چې په امتحان کې کامیاب نمرود کافرو دوست شیطانانو طاغوت نو هغه د ابراهیم علیه السلام په مقابله کې ناکام کړي یعنی در قیامت ته پوری بسلسله دا روانه الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه
علم ترى آیاتا ونکتل الى الذي واغکست حاج ابراهیم چې حجت بازی او دلائل ویل ابراهیم د ابراهیم علیه السلام سره چې دا نمرود ابن کنعان د لوی لوی جابرانو څخه ابراهیم د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه د ابراهیم علیه السلام در رب بارکی دا ورته ویل چې ابراهیم علیه السلام د ستارب زنمنم کچیر ستارب ستنو ماته څه علامه وشه ان اتاه الله الملك د خپل د ابراهیم علی السلام د رب انکار زکه وکي ان اتاه الله الملك ان دا اتاه الله چور کړي او هغه لره الله اعلی عز وجل الملك فاچهی یعنی فکار خداو چې د الله تعالی د دې لوی نعمت په وجه د الله تعالی شکر ادا کړی وای خدای د باچهی او د الله تعالی د دې لوی نعمت په وجه باندې د الله تعالی ناشکری تبلا وتړ اذ قال ابراهيم واسغ کی سفر بیانی اذ قال ابراهيم کله چې اویل ابراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت ربي ازما رب الذي اغذات يحيي چې ژوند ور کوي او يميت او مرګ ور کوي قال ويل دې کافر انا اوحي زم ژوند ور کوم او اميت او مرګ ور کوم واقعا دا چې و چې د ابراهیم علیه السلام سره په دې کې مناظره وکړه چې ته د الله تعالی د توحید خبره کوي او د بوتانو د عبادت او د بوتانو ضد نو زستا سوال کوم چې دا الله عزوجل چې ته رب بوله د دې د قدرت او علامه ماته وشه نو ابراهیم علیه السلام ورته چې ما د رب دا قدرت د نشانات څخه د علائم څخه یو علامه ده چې هغه ژوند ورکی او مرګ ورکی نو د ژوند ورکول خو معنا دا نه ده چې یو سړی بندي دی الایکه یا یو سړی ژوند دی مړی ک بلکې د ژوند ورکول خو دا چې په یو بیروح شي کې روح واچو او یا د یو شي څخه روح واخله لیکن دا دومره احمق جاهل انسانو مولانا اشرف علي تھانوی رحمه الله وايي ډیر بلید او بعقل نو یې د عوامو کسانو د غلولو د فار یا د خپل بعقلی په وجه باندې دا کار وکړي چې دوه کسان د محبس څخه راوښتل یوه مړکی او یوه الکی پیدا دی یو تمام مرګ ورکی او بل تم ژوند ورکی ابراهیم علیه السلام چې په دې باندې پوښتنه چې دا بیا عقل دی نو یې دوه دلیل ورته وای چې شستا څه سوال کوم زما رب هغه ذات دی چې د مشرق څخه المر د مغرب طرف تراولي ارشته یو نس د مغرب څخه مشرق ته بوز هغه ته دلیل جواب ور پیدا نسونو خاموش پاتس نو واکه اذ قال ابراهیم دا مثال دی د اصحاب الرشد او را روان مثال به د اصحاب الغیب اذ قال ابراهیم کله چې اوه ابراهیم علیه السلام ربي الذي ما رب الذي اغذات يحيي چې ژوند ور کوي او يميت او مرګ ور کوي قال دو ويل انا ذا اوحي ژوند ور کوم او اميت مرګ ور کوم دوه کسانه د محبس سره وصل او یې مړکی یوی لکی قال ابراهيم نو اویل ابراهيم عليه السلام فان الله يقينا الله عز وجل ياتي راتك بالشمس فالمرباني من المشرق د مشرق د طرفه فاتين وتراتك وكبها فدغ المرسر من المغرب د مغرب د طرفه نو د بیچاره ته خو د دې معلومات نو احمق وبوهت نو هریان سو الذي اغكس كفر چې کو پرې کړیو او دا قاعده او قانون دی چې والله الا عز وجل لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکي القوم الظالمين هغه قوم لره الظالمين چې ظالمان وي ظالم قوم ته الله عز وجل هدایت نکي نو کفر خو ظلم دی د دې په واجب باندې دوی ظالمان ګرځي صدق الله العظیم